نن مسلمان مخې ته قرآن کریم په شانتي ښکلی کتاب موجود دی، فیصلې په بل څیز باندې کېږي. د قرآن کریم په شانتي ښکلی نظام خلافت او د خلافت ښکلی نظام موجود دی په ملک کې رایج چې دی هغه بل نظام دی، د خلافت نظام نشته او د عدل و انصاف نه ډک پرسکون او د راحت او سکون والا عزت والا چې کوم زندگی مسلمان ته ورکوونکی نظام دی خلافت دی هغه قایم نه دی او هغې دپاره نه څوک فکر کوي، هغه دپاره نه څوک سوچ کوي، هغه دپاره نه څوک جدوجهد کوي. حالانکه د الله رب العالمین د دې مقدس کلام نه ښکلی کلام ښکلی نظام چې کوم قرآن کریم موږ ته راکړی دی انتهایی آسان او عام فهم او انتهایی د عدل او د انصاف نه ډک نظام قرآن کریم موږ له راکوي. باوجود د دې نه چې هر مسلمان په دې پوهېږي چې دا حلال دی، دا حرام دی، دا د قرآن حکم دی، دا د الله حکم دی او دا زما د پیغمبر طریقه ده، دا د اغیارو طریقه ده. د هغې باوجود شعوري او غیر شعوري طور باندې مونږ د اغیارو په نقش قدم د یهودیت او د نصرانیت په نقش قدم باندې روان یو او بیا وایو چې د ځمکه ورځ ته ورځ په مونږ تنګېږي. ولې اکثریت د مسلمانانو یو لوی ګڼ شمېر تعداد د مسلمانانو د اسلحه شته، ملکونه شته، مال او دولت شته، دغسې ذخایر شته، هر یو څیز الله تبارک وتعالی مسلمانانو له ورکړی دی. د هغې باوجود په ټوله دنیا کې د ذلت او د رسوایۍ ژوند مسلمان ولې تیری؟ د هغې وجه دا ده چې رب کائنات د قرآن کریم په دې آیتو مبارکو کې وفرمایل: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. دین مخکی آیتو مبارکو کی اللہ جل شانہ یو څو انبیاء کرام واقعات او د هغوی د قومونو د نافرمانی په نتیجه کې د هلاکت واقعات ذکر فرمایل او د هغې نه بعد بیا اهل مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی منکرینو ته د دې خبرې وضاحت وفرمایل چې دا قومونه چې هلاک شوي نو دا د شمیر یو څو قومونه نو بلکې هر قوم، هر علاقې، هر قصبې ته چې کله مونږ پیغمبر ورلګلی دی نو د پیغمبر د تکذیب او د انکار نه بعد دوی ته مونږ تنبیه ورکړی دی، دوی باندې مونږ غمونه مصیبتونه راوستي دي، پریشانۍ حالات راوستي دي چې دوی د خپل دغه نه د کفر او د شرک نه اعراض کی او پریږدي هغه توبه تایب شي. مونږ ډېر موقع ورکړی دی او هغې نه بعد بیا چې کله دوی انکار وکړو ناڅاپه په دوی باندې د الله عذاب راغلی دی. نو ای د مکې اوسېدونکو خلکو، ای د قرآن منکرینو دا ګمان مه کوئ چې یاره دا یو څو قومونه و د شمیر او بس عذاب پرې رالل او نور چې دی عام حالات او چې کوم انسان باندې مشکلات راځي دا زموږ پلار نیکونو باندې هم راغلی دی، په موږ هم راځي. داسې نه ده، بلکې په هر تکلیف او په هر مصیبت او په هر غم کې یو حکمت وي د الله تبارک وتعالی د طرف نه. نننې چې کوم آیتونه مبارکه دی په دې کې الله تبارک وتعالی لومبي د دې خبرې وضاحت کوي چې دا خلک ولې هلاک شو. د هغوی د هلاکت وجه دا وه چې دوی ته د ایمان دعوت میلو شو، دوی انکار وکړو، د پیغمبر پیغام ورسېدو، د پیغمبر د رسالت هغې نه انکار وکړو. نو دوی په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی په دوی باندې د ځمکې نه هم عذاب راښکاره کړو او بره نه هم ورباندې عذاب مسلط کړی شو او بره نه ورباندې کاڼي ورولې شو او هواګانې ورباندې وچلولې شوې او دغسې زلزلې ورباندې رالې، ځمکې نه چې دی اوبه راووتې ورباندې،
د اسمانونو د ځمکې د ټولو طرفونو د رزق دروازې ور باندې بند شوي او دی هلاک کړي شو. او کچره دغه خلکو ایمان راوړی وي او تقوا اختیار کړی وي، د حرامو نه ځان ساتلی وي، نو ضرور بالضرور به موږ په دوی باندې د رحمت دروازې، د برکت دروازې د اسمانونو د ځمکې به په دوی باندې موږ کولو کړی وي. خو لیکن دوی تکذیب وکړو، نو موږ د الله موږ په خپل عذاب کې دی راګیر کو. او هر وخت هر حالت کې یو انسان لره بے خوف او خطر اوسېدل نه پکار. بے خوف او خطر خود الله د عذاب نه، کافر چې هغه بے خوف بے خطر وي، مؤمن همیشه د الله تبارک وتعالى د عذاب نه یریدون کی، د الله جل شانه د رحمت امید لرون کی وي. فرمای ولو ان اهل القرى او کچری د کلو اسدن کو امنو ایمان وروړي وي، وتقوا او پرزګاری کولې، لفتحنا عليهم نو مونږ با پرانستلوي په دوی باندې برکات من السماء، برکتونه د اسمان د طرف د اسمان نه او والارض او د ځمکې، ولكن كذبوا لكن دوی دروغ غنل، فاخذناهم پس اونیول مونږ دوی لرا بما كانوا يكسبون په بدله د هغه عملونه چې دوی بکول. افامن اي امن شول اهل القرى اسدن کی دکلو ان یاتیهم د دین چراشی پدوی باندې باسنا زمون عذاب بیاتن دیشپی وهم نائمون او دوی ادوی. او امن اي امن شول اهل القرى اسدن کی دکلو ان یاتیهم چراشی پدوی باندې باسنا زمون عذاب ضحن د ساخ په وخت کې وهم يلعبون او دوی لوبي کوي. افامنوا مکر الله اي امن شول دوی د الله د تدبیرنا، فلا يأمن مکر الله پس نه په امن کېږي د الله د تدبیرنا الا القوم الخاسرون مگر صرف نقصان مندون کې خلق، صرف کافران. نو الله تبارک وتعالى د دې مخکینی قومونو د عذاب وجدا بیان فرمایل، او دی موجوده قیامت پر راتون کې خلق ته دې خبره دعوت فکر دی چې کله هم د ځمکې اوسیدونکو خلق ایمان وروړي او تقوا اختیار کړي، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، د اسمانونو د ځمکې د برکتونو دروازې به کولو کوم. ولكن كذبوا لیکن دلته تکذیب کیږي په مخ د ځمکه باندې د الله نه فرمانی کیږي. نو فاخذناهم بما كانوا يكسبون پس اونې ول موږ دوی لره په بدله د هغه عملونو چې دوی کول. د الله رب کائنات قانون دا دی چې کله هم د ځمکې نه د ځمکې والو د طرف نه نیک اعمال برخیږي، نو برنا د برکت دروازې کولو کړی شي، لاندې د ځمکې نه د برکت دروازې کولو کړی شي، او هر طرف ته د الله تبارک وتعالى د رحم و کرم باران وي. او چې کله د ځمکې خلق نافرمانه شي، د الله تبارک وتعالى سره بغاوت شروع، د الله جل شانه د احکامونو اعراض وکړي، نو بیا رب کائنات د طرف نه د الله عذابونه هغه راځي. څرنګه چې موږ تاسو په خپل ژوند کې دا هر څه وکتل چې تر څو پورې په مقدس مکه باندې د الله تبارک وتعالى نافرمانی عام نه و، ماضی قریب کې چې موږ تاسو وګورو نو د الله جل شانه رحمتونه، د الله جل شانه نعمتونه او امن و امان، سکون، د رزق فراوانی او بلا خوف و خطر زندگی او باهمی اتفاق و اتحاد، مظاهره، دا شیزونه په موږ تاسو ته معاشره کې ښکارېدل چې کله نه ورځ ته ورځ چې څومره د الله تبارک وتعالى د دین نه لرېوالي او بیزاري راځي، بېدینی معاشره کې عام کیږي، فحاشي عریانی معاشره کې عام کیږي، زناکاری او بدکاری معاشره کې عام کیږي لګیا دی. نو د الله تبارک وتعالى طرف نه هم د ځمکه په انسانانو باندې تنګ کړی شي. دا د الله تبارک وتعالى فیصله دی. رب کائنات په واضح الفاظو کې موږ تاسو ته فرمایلی دی چې من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چې څوک زما د ذکر نه اعراض وکړي نو زه به د هغه ژوند راتنګ کړم. نو لہذا موجوده دور کې نن د مسلمان د اسلام دعوه کوونکي مسلمان چې هغه ژوند تیری نو د کافر د قانون مطابق هغه ژوند تیری. ملک د مسلمانانو وي قانون پکې د کافر چلیږي، ملک د مسلمان وي اختیار پکې د کافر چلیږي، او اکثریت د مسلمانانو وي فیصله چې هغه د کافر د قانون مطابق کیږي، او ملک د مسلمانانو وي
نظام تعلیم د کفارو چلیږي، عدالتونه د مسلمانانو وي، اکثریت د مسلمانانو وي، او فیصلې د قرآن مطابق نه کیږي بلکې د اغیارو د طور طریقې مطابق کیږي، نو د الله جل شانه رحمت بچرته نازلېږي. قرآن کریم کې رب کائنات صفا فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون. چا چې د الله تبارک وتعالى طرف نه راغلی شوی د حکم نه سوا په بل څه باندې فیصله وکړه، دغه خلک ظالمان دي، دغه خلک فاسقان دي، دغه خلک کافران دي. نن مسلمان مخ ته قرآن کریم په شانتي خپل کتاب موجود دی، فیصله په بل څه باندې کیږي. د قرآن کریم په شانتي خپل نظام خلافت او د خلافت خپل نظام موجود دی. په ملک رایج چې هغه بل نظام دی، د خلافت نظام نشته، او د عدل او انصاف نه ډک پر سکون او د راحت او سکون ولا عزت ولا چې کوم زندگی مسلمان ته ورکون کې نظام دی، خلافت دی، قائم نه دی. او هغه د پاره نه څوک فکر کوي، هغه د پاره نه څوک سوچ کوي، هغه د پاره نه څوک جدوجہد کوي. حالانکه د الله رب العالمین د دې مقدس کلام نه خپل کلام خپل نظام چې کوم قرآن کریم موږ ته راکړی دی انتهایی آسان او عام فهم او انتهایی د عدل او د انصاف نه ډک نظام قرآن کریم موږ راکړي. باوجود د دینه چې مسلمان پدې پوهیږي چې دا حلال دی، دا حرام دی، دا د قرآن حکم دی، دا د الله حکم دی، او دا زما د پیغمبر طریقه ده، دا د اغیارو طریقه ده. د هغې باوجود شعوري او غیر شعوري طور باندې مونږ د اغیارو په نقش قدم د یهودیت او د نصرانیت په نقش قدم باندې روان یو، او بیا وایو چې د ځمکه ورځ تر ورځه په مونږ تنګېږي. ولې؟ اکثریت د مسلمانانو یو لوی ګڼ شمېر تعداد د مسلمانانو د اسلحه شته، ملکونه شته، مال او دولت شته، دغسې ذخایر شته، هر یو څیز الله تبارک وتعالی مسلمانانو له ورکړی دی. د هغې باوجود په ټوله دنیا کې د ذلت او د رسوایۍ ژوند مسلمان ولې تیری؟ د هغې وجه دا ده چې رب کائنات د قرآن کریم په دې آیتو مبارکو کې وفرمایل چې لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، ایمان یې راوړی وی د الله په ذات باندې او تقوا اختیار کړی وی. نو د ایمان او د تقوا بنیادی تقاضا دا ده چې یو مسلمان به د قرآن مطابق به ژوند تیری، د مسلمان فیصلې به د قرآن مطابق کیږي، د مسلمان نظام تعلیم به د قرآن مطابق وي، د مسلمان فیصلې په قرآن باندې کیږي، د اغیارو په طریقو باندې، د اغیارو په قانون باندې نه کیږي. د مسلمانانو په ملک کې به د قرآن نظام نافذ وي، حدود او قصاص به وي، غل د پاره خپل سزا وي، شرابي د پاره خپل سزا وي، د زنا د پاره خپل سزا وي، چې کوم قرآن موږ ته ښودلی دی. نن چونکې ایمان او تقوا چې کوم تقاضي دی هغه مونږ کې نشته، نو ورځ ته ورځ په موږ باندې ځمکه هغه راتنګېږي لګیا دی. ضرورت دی خبره چې هر مسلمان دی دپاره فکرمند شي چې زه خپل شپږ فوټه بدن باندې د الله دین، د الله کتاب، د الله قانون څنګه نافذ کوم. د هغې نه بعد خپل کور، خپل چم ګوند، خپل چې کوم ماتحت او متعلقین دی په هغې کې د الله حکم او د الله د محبوب پیغمبر طریقې نظام خلافت زما په ملک کې، زما په ټوله دنیا کې څرنګه نافذ شي. د هغې دپاره فکرمند کېدل، د هغې دپاره آواز اوچتول، د هغې دپاره سوچ او فکر کول خپل حده پورې په هر مسلمان باندې فرض دی. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.